اول نمبر مسله دا زده کول دی په رمضان کریم کې یو خو سحری او پښمنای خامخه کوي. دا بعضې کسانی شپې نه اوده شي چې ترتیب څه خبرې بس هغه اوده وي سحر جمع ته راوچت شي او بس ووایي چې زما ته د سحرۍ ضرورت نه دی زه کولی شم. دا سحری ته یاد لرئ ما او تا ذهن په هر شي کې دا دی چې ګوندې دا صرف خوراک دپاره کېږي. په سحرۍ کې صرف خوراک نه دی، سحری خامخه کوئ. هغه که یو ګوټ د اوبو وي، که یو ګوټ د پی وي، که یو ګوټ د چای وي، که یو نوالا روټۍ وي. ولې حدیث مبارک کې حضور مبارک فرمایي تسحروا فإن في السحور برکه. نبی علیہ السلام فرمائی سحری ترا پسی سحری کوئی. پا سحری کی پا کولو کی اللہ تعالیٰ د انسان پر رزق کم برکت اچھی، اللہ تعالیٰ د انسان پر صحت کم برکت اچھی. نو تو خود پاتشوی خود دو برکتون نو خود پاتشوی نه په رزق کی برکت پیدا کېدای شي او نه د انسان په صحت او په بدن کې برکت پیدا کېدای شي. ځکه فرمای تسحروا فإن في السحور برکه. تاسو پښمنای کوي، تاسو سحری کوي، بېشک سحری کې تاسو د پاره څه دی؟ برکت دی. یو خبره خدا دا ډیره ضروری مسله ده. په کار ده چې ټول دا سحری وکړه، که هغه مشران دي، که ځوانان دي، که زنانه دي، یو ګنټه نیمه ګنټه وړاندې هغې ته خامخا راکېنئ اهتمام کوئ چې سحری کې خامخا تاسو څه شئ؟ شامل شئ. ځکه حضور مبارک بل حدیث کې فرمایلی دي تصوموا تصحوا، روژه ونیسئ صحت در واخلئ الله طرف نه. نو چې دا انسان روژه ونیسي نو روژه کله نیولی کېږي؟ نیولی کېږي خو په سحری کې که نه. نو که ته راکې نه ناستې تا روژه نه نیولې، روژې ته نیولی داسې ووایه. روژې ته راګیر کړې. مونږ خو روژه هلته نیسو چې کله مونږه سحري وکړو نو مونږ روژه ونیسو، او که اوده پاتې شوې نو روژې ته ونیوې. داسې ښکاري. دا خو بیا هغه سنت طریقه نه ده که نه. ځکه حضور علیه السلام فرمایي تصوموا تصحوا، روزه رکھو صحت پاو، روزه ونیسئ صحت واخلئ. او دا خو یقیني خبره ده. تاسو څومره مسلمانان بیماران دي په روژه کې ماشاءالله ډېر صحتمني. نو دغو شیو ته خیال ساتئ. اگر چې ډېر سخت ټایم هم دی خو چې کله انسان ورسره عادت شي بیا پکې یو خپل خوند او مزه وي. بیا